لومبۍ خبره د مجلس عمل په منشور کې دا ده چې موږ په حکومت کې راشو د اسلام نظام به راولو د قرآن سنت نظام به راولو. مجلس عمل لومبۍ خبره دا لیکلې ده په خپل منشور کې چې سپریم لا و قرآن سنت سپریم لا قرآن سنت وایي. مجلس عمل په خپل منشور کې دا خبره لیکلې ده چې عقیده ختم نبوت زما د ایمان حصه ده. د عقیده ختم نبوت حفاظت وکړو او کوم لاس چې عقیده ختم نبوت ته راوړاندې کېږي هغه لاس وچت کړو. ناموس رسالت قانون زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زما د مینې د محبت او د عشق اظهار دی. امریکا کار څومره ترپاوېږي خو د پاکستان د قانون د کتاب ده د ناموس رسالت قانون نشي ختمولی. کومه سترګه چې د ناموس رسالت ته په کوږ نظر ګوري هغه سترګه به وباسو خو د ناموس رسالت قانون به موجود وي. مجلس عمل په خپل منشور کې دا لیکلي دي چې سود به ختمو. څنګه چې په حکومت کې راشي سود به ختمو. مجلس عمل په خپل منشور کې دا خبره لیکلې ده چې د جمعې چوټي به بحال کوو. جمعه سید الایام دی د اسلام د شاعر دی ده د جمعې چوټي به بحال کوو او د اتوار چوټي به ختموو. دا زموږ منشور دی. مجلس عمل په خپل منشور کې دا لیکلي دی چې 15 بیمارۍ هیپاټایټس تور زړې تیلیسیمیا کینسر د زړه بیماري د دې علاج به مفت حکومت د طرف نه یو پیسو کې نه دی. مجلس عمل په خپل منشور کې دا خبره لیکلې ده چې هر بچي ته تعلیم ورکول دا د ریاست فرض دي. هر باشنده ته علاج ورکول د ریاست فرض دي. هر باشنده ته چھت او کور او پروټیکشن او شیلټر ورکول دا د ریاست فرض دي. کور بچا ته ورکول علاج بچا ته ورکول تعلیم بچا ته ورکول. جب دور ہمارا آئے گا ہر بچہ اسکول جائے گا. بچوں کو بچوں میں سکھانا کی نہیں بچوں کو اسکول کی توجہ پلاس کی وکیتاوی توجہ پلاس کی وکړی دا محکم ثابت کړی دا او دا به ان شاء الله بیا ثابتو. مجلس عمل په خپل منشور کې دا خبره کوم لیکلې ده عزیزانو چې په هر یونین کونسل کې به ګرام ورکو. هر یونین کونسل کې د ځوان د لاس ته وسلل کوم د ځوان د لاس ته د چانس او د پوډر سیګریټ لري کوم ځوان په دې بهانه نه وسم ځوان ته تعلیم او روزګار ورکوم د جوړې مدرسونه او د مشروع محدودونه به ختموم او په هر یونین کونسل کې د کلب فیسلټي د سپورټس او د کھیل کود سہولت دا د مجلس عمل د پاکستان ځوان سره وعده او دا مجلس عمل لیکلي دا مجلس عمل په خپل منشور کې لیکلي چې د روحانیا مسلمان دا زما د زړه ټوکړه ده. مسجد اقصی زما لومړی قبله ده. کشمیر دا زما شهرت دی. د ټولې دنیا مسلمانان به یوځای کوو او د مسلمانانو به خپله اقوام متحده جوړوو. د مسلمانانو به خپله نیټه جوړوو. د رسول الله امت به ازاد کوو او سپر پاک امت مسلمان به جوړوو. د امریکې په سترګو کې به سترګې ورکوو او د رسول الله د امت حفاظت کوو. دا د مجلس عمل منشور دی. روح د دې منشور کې ستاسو